قسمتۍ نه دا ده هغه علماو نه سړي ګیله پیدا کېږي چې شپه ورځ لګیا دي د جمهوریت مخالفتونه کوي. موږ نه چې جمهوریت داسې موږ چا نه د ښکاري خو چې یو سړی ټوله توانایي او ټول قوت په دې باندې صرف کوي چې داسې قسم آیت له راشي او دا د خولې نه پشم بیږي او لګیا دی او مسلسل مخالفت کوي او بیا د دې په آړ کې د مذهبي سیاسي جماعتونو مخالفت کوي. نو لږ محنت په دې باندې وکړه کنه چې د عوام لم داسې یو سوچ ورکړي چې د عوام به څه کوي. چلو منګ وایو چې دا شی ټیک نه دی، نو ستا سره بل څه نظام دی؟ د عوامو له څه ذهن جوړ کړی دی؟ دا کم عوام چې په دې بل طرف روان دي، یعنی دا کم چې علما د دې جمهوریت مخالفت کې د مذهبي جماعتونو د باره کوي، د مذهبي جماعتونو د باره کوي. دا چلو د مذهبي جماعتونو دا منهج ټیک نه دی. دا څومره خلک چې دا روان دي او دا سیاسي خلک دی او په پاکستان کې او د هغوی اکثریت دی او دا درې غټې غټې پاړې د هغوی دپاره م څه وکړل؟ تاسو خو د هغې حمایتونه ټیم په ټیم باندې کوئ. باقاعده یو حیران دی ته ما چې خبره سړی کوي په کار ده چې به سر ته ورسوي. یو طرف ته سړی کفر او شرک ورته وایي او دغه مولیان بل اوس بیا په ویډیو کې راشي موږ د فلاني سیاسي جماعت دغه وکړو، اعلان د حمایت وکړو او زمونږ کارکنانو په الیکشن کې دي سپورټ کوي. نو دا کم فیصلې کېږي پاکستان کې یو ایم این ای دی یا یو پارټي د زیات اکثریت والي، نو دا ګمراهي ده. دا نه ده ګمراهي، دا دې نه ثابتېږي. یو خدا خبر دی جمهوري نظامونه د یورپ چې کوم جمهوري نظام دی نو پاغه کې خدا الله د حاکمیت اړو تصور نشته، نو دلته خدایي اړو بحث نه کیږي. د یورپ په جمهوریت کې د الله د حاکمیت تصور نشته. هغه وی دا سي چې جمهوریت دی ته وي چې عوام اوسه فیصله وکړه، دغه به زمونږ فیصله وي. نو د عوام فیصله چې عوام په یورپ کې څوک دي؟ په یورپ کې عوام اکثر چې دي هغه غیر مسلم دي، غیر دین دي. هغه خو انفرادي اعمال مه تباهي دي او اجتماعي اعمال ته تباهي دي. هغه دوه اعمال ته تباهي دي چې شرک نو اخو به بل سپادي شو، عقیده خراب ده. لہذا ان تو ته اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل الله. د دې مطلب اصل کې دا دی چې ته حق په اکثریت باندې معلومه نو دا کار ټیک نه دی. یعنی حق په اکثریت نه معلومیږي. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. ډېر ګرځي داسې شوی دي چې لږ خلک دی په ډېرو خلکو باندې غالب شوی دی. او د حق ملګرتیا په کار ده که د لږو سره حق دی او که د ډېرو سره حق دی. دا مطلب دی. په دې بنیاد باندې خپل فیصله مه بدلوه چې اکثریت دا غواړي بس حق چې دی نو که لږ خلک یې مني او که ډېر یې مني. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. پاتې شو د پاکستان جمهوری نظام او د پاکستان جمهوری نظام دا بالکل صحیح نظام دی، برابر نظام دی. څه غلطیانې وبکې وي، څه غلطیانې خو زمونږ په اعمالو کې لږ دي، زمونږ په دې مدرسو کې لږې غلطیانې دي، زمونږ په دې معاشره کې لږې غلطیانې دي، زمونږ په دې عباداتو کې لږې کمزوریانې دي. او د لږو کمزورو په بنیاد باندې یو نظام ته باطل ویل دا غلط کار دی. او نور د پاکستان په جمهوری نظام کې دا خبره منلې شوې ده چې پاکستان کې به حاکمیت به د الله رب العالمین، حاکم به د الله. لہذا من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون او فاسقون او ظالمون. دغه سره بیا کتل غواړي چې دلته به بالادس قانون سي قرآن او سنت وي. چې قرآن او سنت بالادس نظام دی بدې کې بیا د شرک څه شرال وي، د کفر څه شرال او د څه بکار د چاره داسې خلک پیدا شي د غیوانونو تلل شي، د غیدارو تلل شي، داسې تربیت خلکو جوړ شي وشي چې دغه ځای کې دا نظام غالب کی او نافذ کی. اصل خبر د تنفیذ ده. نظام تنفیذ غواړي او نظام خو جوړ دی چې حاکمیت د الله دی، سپریم لا به قرآن او سنتي، د قرآن سنت خلاف قانون سازي بنه کیږي. دا خو اسلامي دفعات دي. لہذا د دې تنفیذ پکار دی، دا تنفیذ وشي او د هغې دپاره خلک هم تیارول پکار دي. بدقسمتۍ نه دا ده هغه علماو نه سړي ګیله پیدا کېږي چې شپه ورځ لګیا دي د جمهوریت مخالفتونه کوي. موږ نه چې جمهوریت داسې موږ چا نه د ښکاري خو چې یو سړی ټوله توانایي او ټول قوت په دې باندې صرف کوي چې داسې قسم آیت له راشي او دا د خولې نه پشم بیږي او لګیا دی او مسلسل مخالفت کوي او بیا د دې په آړ کې د مذهبي سیاسي جماعتونو مخالفت کوي. نو لږ محنت په دې باندې وکړه کنه چې د عوام لم داسې یو سوچ ورکړي چې د عوام به څه کوي. چلو منګ وایو چې دا شی ټیک نه دی، نو ستا سره بل څه نظام دی؟ د عوامو له څه ذهن جوړ کړی دی؟ دا کم عوام چې په دې بل طرف روان دي، یعنی دا کم چې علما د دې جمهوریت مخالفت کې د مذهبي جماعتونو د باره کوي، د مذهبي جماعتونو د باره کوي. دا چلو د مذهبي جماعتونو دا منهج ټیک نه دی. دا څومره خلک چې دا روان دي او دا سیاسي خلک دی او په پاکستان کې او د هغوی اکثریت دی او دا درې غټې غټې پاړې د هغوی دپاره م څه وکړل؟ تاسو خو د هغې حمایتونه ټیم په ټیم باندې کوئ. باقاعده یو حیران دی ته ما
چې خبره سړی کوي په کار چې به سر دور رسي یو طرف ته سړی کوپر او شرک ورته وي او دغه مولیان بلوز بیا په ویډیو کې راشي موږ د پلاني سیاسي جماعت دغه وکړو اعلان د حمایت وکړو او زمون کارکونانو په الیکشن کې دي سپورټ کوي دا شې شو دا څه شو بیا دا خو ناشنا کوپر دی چې بس هغه وخت کې ناجایز دی دور زمخ کې ناجایز دی او په درې مرزونه بیا جایز کی دا بل چا د لپاره حرام دی استاد لپاره بیا جایز دی په دې بنیاد باندې بالبرس کا علماء کرام او مذهبي خلق زمونږ د خاص وطن یوازې د پاکستان کدا غوي سره دا فکر شته چردا چې موږ د اسلامي شریعت غالب او دا غوي سره حقیقت کې دا فکر شته چر دا موجوده جمهوریت نظام دا صحیح نظام نه دی او په دې اسلام ناراضي نو بیا د یو بل نظام د لپاره چا سنجیده کوشش کړی دی چردا نه سنجیده کوشش چانه دی کړی او چې سنجیده کوشش چانه دی کړی نو بیا خو اسدا د ضد په بنیاد دی بل مخالفت شروع دی دا خو د ضد بنیاد دی او دا څه چې کیږي تاسو ګورئ نو حالات تاسو مخې ته دي اگر چې زمونږ په دې مذهبي جماعتونو کې هم داسې قسمه ورانی دي کارکون هغوی نه لري پوهه کړی خپل کارکون پوهول غواړي دا بیګا چې کوم مسله تیمرګره کې راغلی ده او تیمرګره کې د تحریک انصاف هلکان ورغلي دي او په جماعت باندې حمله کړې ده او دروازه باندې راښودي دي په لتو باندې وهي دا بالکل د غلط کار شوی دی دا د انسانیت کار نه دی د دې کار چې سړی څومره مذمت وکړي دا به کمی دی مسلمانانو زړونه په دې باندې خوږ شوي دي من دخله کان آمنا دا خو د حرم سره خاص دی خو چې کله یو سړی جماعت ته ننوتو نو خو به بیا څه پاتې شو ای غلط کار یې کړی و کنځل یې وکړلې بل څه یې وکړل بل څه یې وکړل دا غلط کار یې کړی دی کم طالب او کم مولوي صاحب چې کنځل یې کړی دی دا غلط کار کړی دی هېڅ توجیه نه کېږي خو جماعت ته بیا ورتللو هلته بیا ادبي کول هلته شور کول نو دا کوم اسلام دی کم دین دی دواړه طرف ته دا مسلې دي خو د هغې نه بله مسله چې بل ورځ تاسو کتلي وو پېښور کې غالبا څه علما دي او په گاډي کې ناست دي هغوی مرانه خوله خوځولې ده چې دا خبره سړی په خوله باندې نشي کولی نو هر طرف ته کارکون چې دی کارکون پوهول غواړي ولای چې کله یو کارکون د یو سوچ دپاره متحد کوي چاره دا کار به کول غواړي نو هغوی لاول تربیت پکار دی چې تربیت نه شوی نو یوازې په نارو باندې کار نه کېږي که دا مذهبي خلک دی او که دا سیاسي خلک دی نو دواړه طرف ته دا مسلې دي لہذا اول توجه په خپل کارکون باندې پکار دی چې خپل کارکون تربیت وشي او په ښه طریقه باندې وشي دا حالات به بیا مخې ته نه راځي په دې وجه باندې یو سړی به حق په دې نه پېژني چې هر حق دا ډېر دي نو دې سره حق دی کله به د ډېرو سره حق کله به د لږو سره حق تاسو د فقه کتابونو ګورئ که نه دا رای د امام ابو حنیفه دا د جمهور دا د جمهور رای چې دا وي دا قوي ده نو دلته حق د چا سره شو جمهوریت سره نه شو حق د اکثریت سره نه شو او کله کله داسې چې جمهور رای دا ده او د امام مالک رای دا ده خو دلته کې راجح رای د امام مالک دا نو دلته کې بیا حق د اقلیت سره شو په دې وجه باندې داسې د دې ټکي نه یېرېدل چې یاره یو ټکی موږ ولیدو هلته راباندې بیا لړم یې راځي داسې نه دي پکار بلکې هرې خبرې ته د هغې ګهرایۍ ته نظر پکار دی نو کله به حق د اکثریت سره او کله به د اقلیت سره د طالوت مقابله کې اکثریت 80,000 مقابله کې 313 دي حق د لږو سره دی دغه شان مسلمانان په بدر کې 313 دي مقابله 1000 دي حق د لږو سره دی خو بیا په فتح مکه کې چې مکه کله فتح شوله مسلمانان څومره ډېر راغلي حق د ډېرو سره دی اوس دلته کله به حق د لږو سره او کله به د ډېرو سره د آیت مطلب دا دی چې د اکثریت په بنیاد باندې به د حق پرستۍ او د باطل پرستۍ فیصلې نه کوئ دا یې معنا ده او نور چې کله زمونږ دا څومره سوچ غواړي که نه دا څومره چې مذهبي جماعتونه دي که دا جماعت اسلامي دی او که دا د اهل حدیثو مختلف جماعتونه دي که د دیوبند علماو دي د بریلیانو د علماو دي نور څومره دا تنظیمونه چې دي د دې امیر یو د دې شورای مجلس مشاورت د شورا اراکینی شورایت بګي نو الته خو چې کله فیصله کېږي خو په دغې شورایت باندې کېږي چې ډېر خلک څه وایي نو په هغې باندې بیا راشي نو کله چې فیصله کېږي وایي په اتفاق رای باندې دا کار وشو یا په کثرت رای باندې دا کار وشو یعنی یو چېرته مذهبي جماعت او داسې نشته دی چې هغه فیصله کوي وایي چې ټول یو طرف ته او دا یو کس بل طرف ته موږ د یو کس خبره ومنله نه داسې نشي کېدی یا په اتفاق رای باندې کار کېږي یا په کثرت رای باندې کار کېږي په دې وجه باندې د دې آیتو مصداق رانول نه دي پکار چې د آیت کم مصداق دی په هغې باندې حمل پکار